السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه کامران خټک. امید لرو چې روغ جوړ به الله مو خوشحاله ساته. د نوښار په سیاست باندې به خبرې کوو. زمونږ ویزټ دی مختلفو علاقو، نیمه ورځ مو په بو کې تېره کړې ده او نیمه ورځ مو جهانگیري کې او دغسې د ورځې سیسه په نوښار کې خبرې به کوو. د نوښار په سیاست باندې تحصیل جهانگیري کې د پیپلزپارټی ناراض سابقه ایم پی ای بصیر خټک خپل قوم ته او د خوړې خلکو ته د قوم پرستۍ د تحریک کال ورکړی دی. د دې تحریک به په انتخاباتو باندې څه اثراتي، د سکندرخان حمایت یې کړی دی، دا به د انتخاباتو په نتیجه باندې څه اثر غورځوي، او بصیر خټک دا دومره غټه فیصله په څه بنیاد باندې وکړو، وجه څه ده، په دې باندې به خبرې کوو. دغسې د جهانگیري په تحصیل کې د عوامي نیشنل پارټۍ سکندرخان د تحصیل امیدوار دی، د هغه په مرھٹی کې شمولیتی پروګرامونه وشو. د عوامي نیشنل پارټۍ د هغه یو ډېر دیرینه کارکن چې په څه خفه شوی او د خفګان ختم شو، واپس ډېره لویه جلسه یې کړې، تاسو سره شیر شوې ده، او مرھٹی کې نور شمولیتی تقریبات شوي دي. دغسې په جهانگیري تحصیل کې ډېره هله ګوله نن تېره شوې ده او غټ جلسې شوي دي. د مسلم لیگ نون ایم پی ای اختیار ولی خان حسارتنګ کې غټه جلسه کړې ده. مونږ به خبره په دې شروع کوو، یو خبره به تاسو سره شیر کوو. دې کې د نوښار تحصیل بیا ذکر دی او بیا د پبو تحصیل ذکر دی. په دریو حصو کې دا د سیاسي خبرنامې ده، دا مونږ تقسیم کړې ده. کامران څه به وایي؟ د نن زمونږ ډېره زیاته حصه په جهانگیري کې تېره شوې ده، نو تحصیل جهانگیري زمونږ ویزټ شوی دی او په تحصیل جهانگیري باندې چې نن رڼا اچې، نو څه به وایي؟ تفهیم څنګه چې تا ووایي چې تحصیل جهانگیري باندې کم پاکستان پیپل پارټۍ کم ناراض کم رهنما دی، تیر شوي پخوانی ایم پی ای پاتې شوی دی او د علاقه خوړې کې لوی ووټ بینک دی. بصیر خټک څنګه تاسو ووایي چې هغه یو کال ورکړی دی او په علاقې عوامو ته خوړې عوام خټک قوم ته یو قوم پرستۍ یو چغه والی ده. چغه په دې بنیاد باندې والی چې کم پرون چې کم ویډیو وایرل شوي، هغه ویډیو نن چې کم موږ ته میلاو شوه، نو هغه ویډیو کې هغه یو واضح پیغام ورکړی دی، د خوړې خټکنامې عوامو ته یو پیغام ورکړی چې خټک قوم ته پیغام یې ورکړی چې تاسو په دې باندې یو شی چې خټک کم امیدوار دی هغه ته تاسو ووټ ورکوئ. هغه پکې وایي چې خټک امیدوار پاکستان تحریک انصاف چې کوم کینډیډیټ دی ادریس خټک رو چې کامران راځي خټک هغه هم امیدوار دی، او بل طرف ته مضبوط امیدوار چې دی چې کوم ګټونو په پوزیشن کې دی، نو عوامي نیشنل پارټي کوم امیدوار دی سکندرخان خټک، هغه وایي چې کوم چې ته پوزیشن دی پی ټی آی دی دواړو خپل کې مقابله وه، نو بیا پکې زه میز ته نه راتلم. کم ویډیو پیغام چې دی زه به میز ته نه راتلم، چونکې دې کې بهر خلک هم پکې دی کې امیدواران هم پکې ولاړ دي. نو دې دپاره زه خپل حلقې عوامو ته وایم چې خټک قوم چې دی نو خټک امیدوار دی کامیاب کی، او خټک امیدوار نه هغه مراد چې مضبوط تنون امیدوار چې بقول بصیر خټک چې عوامي نیشنل پارټي کوم نامزد امیدوار دی سکندرخان خټک، د پوزیشن مستحکم دی خټک قوم دی، د ته خپل اوږه ورکړي، خپل مټه دی ورته ورکړي چې دې علاقې کې یو ځل بې خټک قوم یو لیډر دلته مخامخ راشي. تفهیم کم کال چې هغه ورکړی دی، موږ نظر واچو 2008 کې چې کوم الیکشن شوی و، جنرل الیکشن شوی، عام انتخابات، هغې کې خوړه کې الیکشن نه مخکې یو ماحول جوړ شو
ماحول کې خټک قوم ته یو چغه والی شوه. هغه چغه د قوم پرستۍ چغه وه. هغې کې بصیر خټک او د علاقې څومره ناظمان دي دوی کېناستو، دوی یو بیټک وکړو، مشاورت وکړو چې همیشه د بهر نه خلک کامیابېږي نو موږ خپل خټکنامې د خوړې خټک چې دی نو دی یو کېږو یو پلیټفارم باندې او موږ خپل یو مشر ایم پی ای دلته نه موږ ټاکو. هغې ته خټک قومي مومنټ نوم ورته ورکړو. خټک قومي مومنټ دومره مؤثر شو چې 2008 په انتخابات کې هغې خپل حلقې ایم پی ای چې دی بصیر خټک ولاړو آزاد حیثیت باندې دا دی منتخب کو. د دغه علاقې نه منتخب. دا پاکستان چې جوړ شوی دی نو پاکستان په تاریخ کې چې انتخابي تاریخ کې چې وګورئ هغې کې پیل امیدوار دی چې دی حلقې نه خوړې خټک علاقې چې کوم ده خوړه نه هغې نه بصیر خټک کامیاب شو او دا د علاقې پیل یو تاریخ رقم کو چېره کو دی خپل کې یو ځای شي یو موټی شي نو دی خپل امیدوار دی خټک نامې نه دی ویستی شي او دی ثابته کړه. هغې نه بعد څه داسې واقعات راغلو چې خلک بصیر خټک هم خفه شو او هغې نه بعد بیا همغه اتحاد برقرار ونه ساتل شو. اوس چې کوم دی نو بصیر خټک چې کوم کال ورکړی دی حلقې عوامو ته کوم ویډیو پیغام یې ورکړی دی هغه وایي چې زه په خپل مسؤلیاتو وجه په کراچۍ کې ما خپل قوم سره مشاورت کړی دی چېرې دی پرې موږ سکندرخان خټک چې دی د خوشحال خان خټک د پګړۍ چې دی هغې اصل وارث دی او هغې د په دې تاسو خپل ووټ هغه ته ورکړئ چې هغې کامیاب شي او د خټک نامې قوم نه یو کس ایم پی ای دلته کې جوړ شي. هغه دا ویلي چې یاره زه به راځم خپل مصروفیات تر کوم او الیکشن ته زه راځم او دلته یو جلسه کوم دا علاقې عوامو زه متحرک کوم. او تفهیم موږ دا چې قوم پرستي چې ده مونږ په دې حلقې کې ډېر زیات چلیږي. کوم جهانگیرہ بیلټ مونږ یاد دلته دا چلیږي او دین کارډ چې کوم دی دین کارډ هغه هم دلته استعمالیږي. مذهبي هم دی او قومي. مولانا عبدالحق صاحب چې و نو هغه دا سیټ ویستی و آی ټایم ډېر قدابر شخصیات هغه ته خپله نو ګرځېدلی خپله نو ګرځېدلی خو دین کارډ چې دی هغه بهتر طور استعمال کړی و. هغې په دې کامیاب شوی نصر الله خټک ونې کوم مضبوط امیدوار و هغه ته شکست ورکړی و. نو دین کارډ چې دی په زموږ د علاقې چلیږي کامیاب شوی هم دی هغې رزلټ هم راغلی دی او بل چې دی خټک نامې کم قوم پرستۍ کم کارډ دی هغه هم استعمالیږي. 2008 کې استعمال شو بصیر خټک قوم پرستۍ کارډ استعمال کړو خټک قومي مومنټ. خټک قومي مومنټ کم الاینس چې کم جوړو دومره مؤثر و چې هغه خپل ایم پی ای وټاکلو. اوس چې د کم ناره والی ده قوم پرستۍ ناره یو ځل بې والی ده قومي مومنټ ورته ویلی شو. اوس بصیر خټک چې دی خپل پارټۍ نه ناراض دی یو قسم مشتعل دی هغه یو قسم پارټۍ ټکټ نه محرومه کړی دی نور هغه صوبایي صدر سره اختلافات دي او پارټۍ کې دننه یادې پارټۍ نه پریښي نه پارټۍ کې دننه دی خو هغې مستحل کس چې وي تفهیم هغې ډېر زیات کار ورانولی شي او څه کار ویستی بل ته خپل اوږه ورکړي نو بل کس کامیابولی شي. بصیر خټک چې دی هغه چې دی علاقې کې قوم پرستۍ کارډ هغه کم ناری والی ده. پرستی شو بل طرف ته پیپل پارټۍ کم ناراض ووټ بینک دی عام هغه سره بصیر خټک سره دی عام کم تنظیمونه دي ناراض عام ورسره دی او بل قوم پرستۍ کم کارډ چې دی عام دی استعمال کو څنګه چې مخکې خټک قومي مومنټ ته دی استعمال کړو نو دې حلقې کې هغه چې کم امیدوار سره ولاړ دی نو هغه ته ښه دغه ورکولی شي ښه تعاون ورسره ښه مدد ورسره ورکولی شي نو هغه پوزیشن دې سره کامیابېدی شي په یې سره. ګرانو کتونکو مونږ ویلی شو چې مونږ همیشه د الفاظ استعمالو مذهبي سیاسي جغرافیایي لحاظ سره د اهمیت حامل علاقه دلته مونږ دا ویلی شو چې مذهبي او سیاسي او قومي قوم پرستی لحاظ سره د اهمیت حامل علاقه د جهانگیرې بالکل دلته دین لحاظ سره دلته قوم پرستی او د دین کارډ دلته همیشه استعمال شوی دی او اوس هم کم الیکشن چې بلدیاتي الیکشن روان دی په دې کې هم استعمالیږي. عام انتخابات کې خو استعمال شوی دی دا بلدیاتي الیکشن چې کم دی نو دې کې مونږ یو پیله ځل دا موقع راله چې دا قوم پرستی کارډ پکې استعمالیږي د خوړ اتحاد او یا خټکنامې دی یا کوړي نواله ته نظامپور پر کوم خټکنامې دی د کارډ پکې استعمالیږي. د بلدیاتي انتخابات کې اوس پر نه استعمال شوی خو اوس پکې یو ناره راوته چې د علاقې کس کامیاب شي نو که دی باندې څنګه خټک قومي مومنټ کې دی کار کړو محنت کړو دا نتایج دی بدلولی شي په دې کې. بالکل
جی دې نه علاوه نن د عوامي نیشنل پارټۍ تحصیل امیدوار سکندرخان غټ غټ پروګرامات شوي فیم کوړی د پورې چې کوم سایډ دی هغه حلقې کې مسعود عباس خټک چې دی سکندرخان دی هغه والد صاحب دی هغه په سیاست کې تجربه ده وفاقي وزیر بلدیات هم پاتې شوی دی هغه کور نه چې خلیل عباس خټک هم پاتې شوی دی بل جان محمد خان هم پاتې شوی په سیاست کې نو هغه خصوصي تجربه د هغه پورې بیلټ چې کوم دی دا مصری باندې کم بیلټ میرسا بیلټ مرھٹی بینګ میرا دا هغه مورچه سنباله کړې ده نن هغه ډېرې غټې درنې جلسې وشوې سکندرخان خټک په مرھٹی په علاقې کې 2 غټې جلسې وشوې او دواړو کې شمولیتی پروګرامونه پکې وشو یو مرھٹی کې یو په مقام کې ناراض کارکنانو دي عوامي نیشنل پارټي چې هغه بل طرف ته لاړو پاکستان پیپل پارټۍ ته لاړو هغوی انتخابي دفتر خپل ځای کې کولاو کړی هغوی نن واپس رالو عوامي نیشنل پارټي ته او سکندر عباس خټک ته استقبالي ورکړي وه عشایي هم وه په هغې کې هغوی باقاعده عوامي نیشنل پارټي کې شمولیت اعلان وکړو مسعود عباس خټک خپله موجود و هغه دی ستاینه وکړه دی واپس راتلو او دا یې ورته وویل چې صبح کا بولا اگر شام کو گھر کو واپس لوٹ آئے تو اس کو بولا نہیں کہتے نو کم حالی ځلې دي عوامي نیشنل پارټي کم امیدوار دی سکندرخان هغه ډېر زیات سیوا روانې دي او شمولیتي پروګرامونه چې نن ډېر غټ پروګرامونه شوي دي خاص کر دا پورې بیلټ علاقه چې ده دا پورې بیلټ علاقه چې ده میسانه تر مرھٹی پورې دا مصری بانډه نندرک مغولکو دلته هغوی کافي کار کړی دی او هغوی کار خپل روان دی تاسو مخکې ویلي چې دغه بیلټ ټول د هغه والد صاحب پلار ډیل کوي دا مورچه هغه سنباله کړې وه نن چې اپله مونږ کوم لاړو مونږ خپل یو عام وزر ته روان وو که مونږ خلکو عوامو تاثرات وغوښتو علاقه مو کته نو چې هلته وکتو نو هلته یو پروګرام روان و بیا بل علاقې ته چې هلته پروګرام روان و او څنګه چې مونږ ویلي وو چې هغوی مورچه سنباله کړي مسعود عباس خټک د خپل زوی دپاره نو مغه حلقه ته سنباله کړي او هلته مؤثر طور باندې خپل حکمت عملي چې ده یې استعمالوي بالکل جی د پاکستان مسلم لیگ نون ایم پی اے اختیار ولیم نن جہانگیری تحصیل کې ګرځېدلی دی فیم پاکستان مسلم لیگ چې دی نون هغوی یو خو الیکشن رالو بلدیاتو الیکشن هغوی په پوره نوخا ډسټرکټ کې هغوی پارټي فعالکونو ته یو پلانینګ شروع کړی و خو دا بله خبره وه چې بلدیاتي الیکشن په سر باندې را رسول اوس هغوی کوم امیدوار د فیض الرحمان دا دویمه غټه جلسه وه دې نه مخکې په نظامپور علاقې کې هغوی جلسه کړې وه اوس ساتم په کلي کې دلته یو درنه غونډه پاکستان مسلم لیگ نون وکړه وایي زه اختیار ولي که سټل ایم پی اے دی د پاکستان مسلم لیگ نون هغه ورته خطاب وکړو هغه چې کوم حلقې کې کوم هغه روایتي تنقید نشانه چې ده نو هغه پرویز خټک ته هغه باندې به همغه شان دي کوم نوښار کې هغه باندې تنقید کې همغه تنقید یې په خوړې نظامپور علاقې کې نن وکړو خو دا وي چې یو درنه جمګټۍ جوړه کړو هغې ته خطاب وکړو خپل کم مهنګایي خلاف کوم یو بیانیه ده هغې عوامو ته پیش کړو خو مونږ دا ګورو چې خوړه چې ده نو هغه مسلم لیگ نون په نظر کې ده هلته سوا نه سوا دی قدم جمعونو کې مسلم لیگ نون لګېدلی دی او دا اوس چې کوم الیکشن موقع ده دا بهتر پلیټ فارم دی ته راغلی دی چې دلته خلک هم دي هغوی خبرو اورېدو ته تیار دي او دی کوم امیدوار دی دی د هغه دپاره یو بهتر بیانیه چې ده دی خلکو په زړونو کې کوزوي نو خوړ علاقې دپاره چې کوم اوس خپل بلدیاتي امیدوار ته یې کار کوي نو دغه مشق چې کوم پریکټس ده روان کړی دی دا راتلونکي جنرال الیکشن چې دی هغې دپاره هغې میوه به دی دې نه اوچتوي ګرانو کتونکو دې نه پس به راځو د نوښار تحصیل ته او نوښار نه بیا په بوته اوړو د نوښار په تحصیل کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم تحصیل امیدوار دی اسحاق خټک لویه پیمانه باندې په نوشہرہ کلا کې خیشکو کې دلته شمولیتی ډیری کټی خیل کې د ډاکټر عمران خټک ابراهیم خټک
اسحاق خټک، اسماعیل خټک بیل بیل پروګرامونه شوي دي او ډېره لویه اکټیویټي ده. نوشہرہ کلا کې وکټ ورزولي ده، په نوشہرہ کلا کې مسلم لیگ غټه نو وکټ غورځول. وکټ وړي ده. نو په دې باندې نظر اچو نوخار کې یو غټه اکټیویټي ده. کامران څه به وایي؟ فیم څنګه چې دی اسحاق خټک ته پاکستان تحریک انصاف کینډیډیټ دی، نوخار تخت لپاره کم جنگ روان دی، په دې لپاره کم کلاړیان چې ولاړ دی کې سر فهرست کې ونوم چې دی اسحاق خټک دی. نن چې کوم دی شمولیت ای ډېر ځایونو کې شوي، خو یو شمولیت چې دی نوشہرہ کلا کې پخوانی کم دغه دی کونسلر دی منیر خان، پاکستان مسلم لیگ نون سره وابستګي ده، هغه وکټ یې حاصل کړي ده او تحریک انصاف ته یې راوړي او اسحاق خټک حمایت اعلان یې کړی دی. تفهیم وګورو چې اوس کلاو څنګه یو پر اعتماد انداز کې یو کرکټ وي، هغې سره ډېر ماحول ته سازګار وي، نو هغه یو طرف ته شاټ وایي، بل طرف ته چوکي چکي وایي. نو اوس موږ ګورو اسحاق خټک چې دی یو خوش دغه کې پر اعتماد انداز کې چوکي چکي شروع کړي دي. یو طرف ته پاکستان مسلم لیگ نون دی، دی نه وکټ راکاږي، بل طرف ته پاکستان پیپلزپارټي چې د هغې نه وکټ راکاږي. نو هغې اوس کلاو لګیا دی جم کر کھیلنا نه څنګه جم کر کھیلنا، دا همغه شی هر طرف هر سایډ پر هغې شاټونه وایي. نو هغه ته ماحول ټول کوم چې سازګار دی، ماحول ورته سازګار دی. او بل چې هغه کوم پلار دی هغه څلوېښت کاله تجربه ده، هغې بالکل هلته کې ناست دی، پوره نظر دی. څنګه باز په خپل ښکار باندې نظر وي، هغه خپل زوی دپاره په ټول کوم ټول شکار چې دی ټول باندې نظر دی. نو کوم ځای کې مخالف سپورټر وي نو هغه باندې نظر وي، هغې ته خپل کسان نستی وو، هغه تیاری وي شمولیت دپاره. داسې وضع ډاکټر عمران دی په میدان کې، ورسره دی کوم رور دی ایم پی اے ابراهیم خټک دی، ورسره به بل زوی دی اسماعیل خټک دی، ټول آن ګراؤنډ دی، ټول یې راکوز کړي دي او په انتخابي اکاډي کې ټول دا کړي دي، مشغول تحصیل کې خواري دي، ټول یې مشغول کړي دي. نو یو طرف ته ګوري ډاکټر عمران وکټ یې راکاږي اسحاق خټک دپاره، بل طرف ته ابراهیم خټک لګېدلی دی، بل طرف ته چې ګوري پرس خټک لګېدلی دی وکټ یې راکاږي، بل طرف ته کشر رور دی میاں عمر دی، هغه خپله ډیوټي پوره کوي. اسماعیل خټک دی یا کشر زوی دی هغې هم لګېدلی. نو هر طرف نه دی ته وکټ را روان دي، بل حکومت هم ورسره دی، صوبې کې هم دی، مرکز کې هم ورسره دی. نو بهتر طور هغې چې کوم حکومت چې کوم دغه دي اختیارات دي هغه هم ښه استعمالوي. او بل عوام چې غواړي، عوام خپل مسایل غواړي، عوام غواړي چې ما مسایل په موقع باندې حل شي. نو چونکې یو کینډیډیټ وي هغه پلار په مرکز کې هم چلیږي او وفاق کې هم چلیږي، نو ټول غواړي چې د په له مونږ نږدې شو، نغدو کې خپله مسله حل کړو. بالکل آی ټایم دا کوي. بل او په هغې یقینداني هم سړی وي، که اوس نه الیکشن نه بعد به دا کار کوم، پته وي چې هلته سره اختیارات شته د حکومت شته د وزارت شته د ورسره مشري ورسره شته، نو هغې سره عوام په اعتماد ساتي. نو بهتر طور والا حکومت کوم دغه چې دي نو هغه خپل فایدې کې دی راولي. بالکل زبردست. ګرانو کتونکو دغسې نوخار کې دلته د جمعیت علما اسلام امیدوار مفتی حاکم علي ډېر تیزی سره خپل انتخابي سرګرمیانې جاري ساتلي دي. ورسره د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار عبدالحق هغه ډور ټو ډور مهم کارنر میټینګ جلسې دا جاری دي او امانګړ کې نن جلسه کړې ده. د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار میاں بابر شاه هغه هم غټې غټې جلسې شوي دي، کارنر میټینګ دا جاری دي. څه به وایي د چې کوم مقابله کې امیدواران دي؟ څنګه چې ما وایي د ټول نه سیوا سرګرمیانې چې روانې دي نو تحریک انصاف کوم کینډیډیټ دي، اسحاق خټک روانې دي، هلې ځلې دي هغه روانې دي، هغه ته سیوا کم دي کارنر میټینګونه شمولیتی. دغه شان چې بل سایډ په موږ ګورو جمعیت علما اسلام چې کوم دی مفتی حاکم علي اکاني هغه ډېر زیات ایکټیو شوی دی. کله چې هغه ته ټکټ میلاو دی بیا انتخابي میدان ته راغلی، اکاډۍ کې څنګه ټوپې والی دی، نو ځای په ځای هغه اجتماعګانې روانې دي. بالکل. او بل یو دا دی چې هغه خپله دومره پر اعتماد دی چې یا صوبایي قیادت هغې مخامخ نه دی راویستی. لکه بلې حلقې کې چې مونږ ګورو نو په هغې کې صوبایي قیادت ورته راغلي وي، هغې سپورټ هم حاصل وي، خو دی خپله دومره پر اعتماد دی حاکم علي اکاني جمعیت علما اسلام کوم کینډیډیټ دی چې اوسه پرې یا کال صوبایي قیادت ته نه دی ورکړی چې راشئ ما انتخابي جلسې ته تاسو
خطاب وکړي او کم ووټران دي هغوی تاسو سپورټ وکړي ما سپورټ دپاره تیار کوي. نو دویم چې هغوی ډېر پر اعتماد انداز کې خپل کمپین چلوي او ډېر دغه تیزۍ سره خپل ځان په دغه کې راویستی دی. عیسی خټک سره په مقابلې کې ځان اچولی دی او چې څنګه موږ روزانه پروګرام کې وو چې هغه ته جلسې کول ډېر اسان دی. مدارس ځای په ځای هغوی دي، هغوی کې کوم پیشمان دي، عادي دی، دغه دي جمعیت الاسلام دغه دي لاس لاندې دي دی او جلسه و دغه و دی ته سټیج هر ځای کې تیار دي. پاکستان پیپل پارټۍ امیدوار حد خټک پاکستان پیپل پارټۍ کوم کینډیډیټ دی حد خټک هغه هلې ځلې خو کوم چې الیکشن شروع کېدو بلدیات هغې نه ډېر وخت مخکې هغه خپل دغه شروع کړی و، تحصیل نظامت باندې هغه نظر و. هغې چې دی خپل کمپین هغه روان دی او کوم والد صاحب دی لیاقت خټک اوس پرې د تحریک انصاف په بینچونو ناست ایم پی ای دی، هغې خپل زوی دپاره لګی دی، هلې ځلې ښه تیزۍ سره روان دي، شمولیتونو کې هم لګېدلی دی او کوشش دی چې ریز په ریز خپل زوی پوزیشن میں بهتر شي. دا نوښار کوم سیټ دی تحصیل نظامت دا د لیاقت خټک غواړي چې ما زوی لیاقت خټک دی دا یوسي. هغوی دپاره هغه خپل دوستان دي هغه هم دا کړي ان ګراوند کړي دي، متحد کړي دي، جلسې دي. او د مسلم لیگ نون امیدوار عبدالحق چې دی هغه ته خو کم رول دی اختیار ولی او پورا وخت ورته ورکړی دا، پورا وخت ورته ورکړي، پورا اوږی ورته ورکړي دا، پورا ملای ډبوي او اختیار ولی باندې چونکې نورې ذمهواریان مې دي نوښار جهانګیري بیټ باندې کوم امیدوار ولاړ دی هلته مې هغې رسوي. خو سیوا هغه چې کوم دی سرګرمیان اختیار ولی هغه په نوښار تحصیل نظامت باندې دي، خپل رول دپاره هغه ډېر منظم انداز کې دغه شروع کړی، کمپین شروع کړی دی، هر ځای ته رسي او خپل بیانیه چې دا کوم دی اختیار ولی داسې انداز کې پیش کوي چې مهنګایي کم ووټ دی نو دی خپل رول دپاره عبدالحق دپاره مسلم لیگ نور پلیټ فارم ته راکاږي. دا موږ په PK 63 کې هم کتلي کوم ضمني الیکشن شوی و هغې کې مې اختیار ولی چې کوم د مهنګایي خلاف کوم بیانیه وه نو د نور جماعتونو نه بهتر انداز کې د خپل مسلم لیگ نون خپل ځان دپاره هغه استعمال کړي لکه ذهن سازي چې ده نو هغې کې ماهر دی. نو اوس چې کوم بیانیه مهنګایي خلاف دی پیش کوي نو هغې کې عوام چې دي نو دې پله رجوع کوي مسلم لیگ نون پله، ولې چې دا مهنګایي خلاف بیانیه قومي لحاظ سره چې وګورئ نو مسلم لیگ نون نورو دغه جماعتونو نه بهتر انداز کې دی روانه ده. څنګه مریم نواز دغه پیش کوي نو مهنګایي خلاف کم هغه چې تنقید کوي نو بهتر انداز کې پیش کوي نو خلکو په زړونو کې هغه خبرې کوزېږي. نو دغه شان د اختیار ولی چې دی نو مهنګایي خلاف چې کوم تقریر کوي نو خلک د پله راغب کېږي نو خو مقابلې پوزیشن کې خپل رول راویستی دی. ګرانو کتونکو دغسې د پبو تحصیل ته به ورځو. د پبو تحصیل په نوښار کې ډېر لوی اهمیت دی، ډېره لویه علاقه بیلټ تړلی دی، د دې نوښار ضلعې حدود دي او ډېره لویه خاټکنامه ده، دې طرف ته اکبرپوره ده، ښکته مین پبو هب دی. په پبو تحصیل کې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټک دغه ډېر تیزۍ سره سرګرمیانې جاري دي، اکټیویټي بنیاد باندې که موږ ګورو نو ډېر زیات پروګرامونه یې کېږي. د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي سیکرټري جنرل میا افتخار حسین هغه د جلسو کې شرکت کوي، د دې دپاره ډور ټو ډور مهم رابطې مختلف تقریباتو کې شرکت او خطابات دا دي. ورسره د جمعیت علماء اسلام امیدوار قاری اختر منیر حاجی نواب د جمعیت علماء اسلام کې شامل شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام دو جماعتی الاینس امیدوار دی. ډېر تیزۍ سره پروګرامونه مختلفو علاقو کې او سبا د هغوی پبو بازار کې غټه جلسه ده. د دې پبو نه پبو تحصیل دپاره امیدوار اشفاق خان دی، د پاکستان تحریک انصاف نه وفاقي وزیر دفاع پرویز خان، د استراس قریبي دوست، د 20 کالو سیاسي رفیق هغه دلته نه امیدوار دی. دغسې پاکستان پیپل پارټۍ آزاد امیدوار افتخار علی شاه د اکبرپوري طرف نه دغه علاقې نه امیدوار دی.
MPA سابقه الیکشن هم کړی دی. د جماعت اسلامی د تحصیل امیدوار حاجی بصیر اکبرپوری خوش مقام نه د دې تحصیل دپاره میدان کې دی. کامران څه به وایي په وو تحصیل ته که تاسو راکوزیږئ او خبره کوئ د کوم ځای نه به شروع کوو؟ تفهیم په بي تحصیل چې دی هغه ډېر ټف مقابلې روانې دي او موږ په دې باندې خبرې وکړو چې سبا جمعیت علماء اسلام ډېر غټ پاور شو ده. کجور اسټاپ باندې چې کوم مشهور ځای دی په بي دغه کوم بازار سره هلته دی پاور شو ده جمعیت علماء اسلام. او دا پاور شو جمعیت علماء اسلام کې چې کوم حاجي نواب شامل شوی دی هغه جمعیت علماء اسلام نه صرف ژوندی کړي ده او بلکې دلته مستحق هم پوزیشن باندې راویستي ده. نو دا لوی پاور شو ده او ډېر پیله پاور شو ده چې هغوی دې ته ډېر اهمیت ورکوي او دې ته اهمیت دا اندازه چې حافظ حمدالله چې مرکزي سینیټر هم دی مرکزي رهنما هم دی او هغې رابللی دی. دغه شان دي ورسره صوبایي کوم جمعیت علماء اسلام کوم مشران دي هغوی به ورته سبا راځي. د دې لپاره هغوی پوره تیاری کړی پوره پلان یې کړی. جمعیت علماء اسلام چې کوم ورکران دي مرکزي قیادت جلسه ده نو دې کې ډېر اهم اعلانونه به هم کوي ډېر اهم خبرې به هم هغوی کوي او دا جمعیت علماء اسلام د مخکې ویستو دپاره صرف د الیکشن نه مخکې راتلونکي الیکشن دپاره یو تیاری یو سلسله ده او ډېر زیات اهمیت ورکوي. نو سبا هغوی دا کوي چې دا څومره انتخابي جلسې کېږي هغې کې جمعیت علماء اسلام دا جلسه چې تحصیل په بي نظامت دپاره دا ټولو نه لمبر یوسي ډېر اهمیت دپاره هغوی ته حاجي نواب چې دی هغې ته دغه شوی دی مختلف ټیمونه یې جوړ کړي دي د خپل ذاتي ټیمونه چې کوم دي دوستانو آیم متحرک کړي دي. جمعیت علماء اسلام چې کوم تنظیمي ډانچه ده هغې ټول فعال کړي ده هغې ته ذمهواریان یې ورکړي دي. نو سبا د اهمیت جلسې ته ډېر زیات اهمیت میلاویږي. بل دا دی چې دلته جمعیت علماء اسلام ډېر مؤثر انداز کې مخامخ راغلی ده. کوم ټف ټایم چې دی په دې حلقې کې یو سیوا پروګرامونه چې کوم دي د عوامي نېشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی غیور خټک چې نوی ینګ هلک دی پهله ځل په عملي سیاست کې قدم ایښی دی. والد صاحب چې هغه هم سیاست نه دی کړی یا بیروکریټ و راغلی دی خو بیروکریټ نه علاوه هغه علاقې عوامو سره یو رسم و سلام چې دی الیک سلیک او بل علاقایي کارونه د مخکې نه بلکل پلار طرف نه ورته یو صلاحیت میلاو دی. پلار یو وسیع حلقه جوړ کړي وه خټک نامې کې کم سرکاري محکمې کې د لو پوسټ باندې و حلقې عوامو سره د رابطه وه هغوی چې کوم دلته نه تلو هغوی کو سروس څه مسله وه برتۍ مسله وه نور د ترقیاتي کارونه محکمې و د سره کوم محکمه چې پارټۍ کې هم ډېر لوی اهمیت و عزت و پارټۍ کې عوامي نېشنل پارټي یو ډېر اهمیت دی. باچا خان کوم چې ولی باغ دی هغې کې هم ډېر کنسټرکشن چې آیټم کې د یو ډیزاین تیار کړی و په هغې کې یادوي هلته یو هغوی یو خدماتو یو سیله هلته پرته ده. نو هغه چې دی غیور خټک ډېر زیات پروګرامونه روان نن چوکیداب کې هغه ورکر کنوینشن شوی دی هوایي نېشنل پارټي میا افتخار حسین صاحب هغه ورته خطاب کړی داسې خودریزۍ کې هم جلسه شوي ده اکبرپوري کې مې ورکر کنوینشن شوی میا افتخار حسین ورته خطاب کړی دی. موږ ګورو میا افتخار حسین څنګه چې اکثر مرکزي لیډر چې هغې ډور ټو ډور کمپین نه چلوي کور په کور چاته ووټ غوښتو ته نه ځي خو میا افتخار حسین چې دی هغه یو طرف ته زوی شهید شو هغې نه باوجود هغه سټیم نه موږ ګورو چې هغې کې څه کمې نه راځي څنګه چې هغه جوانۍ کم پالیټکس کولو په ځوانۍ کې کم سیاست هغه کولو همغه شی سیاست اوس هم دی هغه جوان دی او چې ولې هغه ثابتېږي دی نه چې دا غیور خټک چې کم انتخابي مهم دی هغې ته دی کور په کور باندې دی ګرځي او کمپین چلی. نو موږ ته دا نه ښکاري چې میا صاحب عمر لیاز سره بوډا شوی دی ولې دا طالب علمي کوم سیاست چې کوم د چلو همغه شان دی جوان دی او دا فایده چې ده دا غیور خټک ته رسي غیور خټک ته رسي چې دونه لوی لیډر دی هغې عوامو ته ځي کور په کور ځي دکان په دکان ځي هغې نه ووټ غواړي نو خامخا عوام چې دي میا صاحب ډېر ښه پاک صاف کردار دی شفاف سیاست یې کړی دی. نو هغې چې کوم خلکو ته ځي نو هغه څوک میا صاحب ته انکار نه شو کولی. نو هغه کمپین چې دی ډېر مخکې روان دی ځای سره جاري دی. پروګرامونه یې کړي دي ډاک بیسود کې او مختلفو علاقو کې شوي دي. دا شان دی کوم
پاکستان پیپلزپارټي کوم کینډیډیټ دی جی سید افتخار علي شاه او لوسپیکر اعلان کوم انتخابي نښه هم ده هغه خپل لوسپیکر کولاو کړی دی او پارټۍ ورکران چې دي تنظیمونه استقبالي ورته ورکوي او ځای په ځای هغې خپل بیانیې چې دا پیش کوي پارټۍ نه مرور دی او ټکټ ترې واپس اخیستی شوی دی خو خپل انداز چې دی بیانیه هغه مؤثر طور باندې انداز دغه ته رسوي او بل پارټي کوم تنظیمونه یې ځان سره ساتلي دي ټچ ساتلي دي پارټي تنظیمونه دي ورکران دي قومي وطن پارټي ما ځان سره میلاو کړه نو هغې هم ښه مقابلې پوزیشن کې دی جنګ کوي. ګرانو کتونکو دغسې د جماعت اسلامي حاجي بشیر د خوشمقام نه تحصیل امیدوار دی او د هغه خپل یو لایحه عمل د پلیننګ دی. د جماعت اسلامي پیپلزپارټي تنظیمي لحاظ سره د دوی ایډجسټمنټ شوی دی. لیاقت خټک د نوښار نه هلته وخت په وخت ځي او خپل سر رسوخ خپلې رابطې د استعمالوي. د جماعت اسلامي کارکنان هغوی لګیا دي ډور ټو ډور مهم مؤثر انداز کې د رابطې کوشش کوي او باقاعده مختلفو علاقو کې الیکشن آفیسز دی کولو کړي دي. خپل یو ډېره لویه حقیقت پی ټي آی چې کوم ناراض الاینس و د ناظمینو تحصیل امیدوارانو په شکل کې رامخې ته شوی نو هغوی سره ډېر ښه پروفیشنل انداز کې ډیلینګ یې شروع کړی دی او یو یو ځان طرف ته راغب کو رای واستو او هغوی د مؤثرو خلقو هغوی د حمایت اعلان کړی دی یقین دهاني ورکړې ده. نو خپل لایحه عمل او خپل تنظیمي د پیپلزپارټي ووټ د لیاقت خټک اثر رسوخ دا دی څنګه استعمالوي دا د جماعت اسلامي تحصیل امیدوار د دی ازمیښت دی او د دی امتحان دی چې دی دا کوششونه ځان دپاره په فتح کې څنګه بدلوي. کامران نن د دې نه علاوه که څه وي ورسره شیر کوئ؟ تفهیم مونږ خپل بیا ورته وایي چې کوم مونږ صوبې کې کوم بلدیاتي انتخابات روان دي ټولو نه ښې سرګرمیانې او جاندار سیاست چې دی په نوښار کې روان دی. مونږ ګورو چې اختلاف رای خو امیدواران یو بل سره ساتي جمهوري حق خو اوسه پورې مونږ ګورو چې یو امیدوار بل امیدوار خلاف داسې نفرت انګیز الفاظ نه دي استعمال کړي اخلاق باخته بالکل او دغه شان چې دی ورکر چې مونږ ګورو نو ورکر څنګه چې مخکې یو بل سره اولجاویدو خپل کې ټکراو کېدو تصادم به کېدو نو الله فضل دی چې اوسه پورې داسې صورتحال نه دی راغلی او الله دې مخکې هم دغه شان دی خیر ساتي. مونږ وګورو چې مونږ نوښار کوم سیاستدان دي او کوم ووټران دي ټول یو جمهوري انداز کې خپل یو بل خپل کمپین چلی او داسې نفرت انګیز تقریر چې دی هغې نه کوي داسې الفاظ نه استعمالوي او هغې نه حتی الوسه هغوی پرهیز کوي. بل دا چې د بلدیاتو الیکشن دی لارې کوڅو محلو کې دا الیکشن روان دی نو په دې دا خوشحالي خبره مونږ ته ټول قوم ته پکار ده چې اوسه پرې جنګ جګړو څه داسې خبره پکې نه ده راغلي او دا نوښار چې دی نوښار ټول لحاظ سره صوبې کې ګرم الیکشن په نوښار ډسټرکټ کې روان دی درې واړو تحصیلونو باندې خو نوښار د پوره صوبې دپاره یو مثال دی چې مثالي امن و امان دی مثالي جمهوري نظام دی خلکو ذهن چې دی جمهوري ذهن دی او ډېر پیسفل انداز کې خلک دا الیکشن لړاوي او خپل انتخابي کم کمپین دی خپل پیغام دی کور په کور باندې رسوي نو مونږ دې باندې یو خوشحالي خبره کوم دپاره څنګه بوري خبرونه راځي نو مهنګایي خبرونه شو نور شو داسې غلط داسې واقعات راځي او دا د ښه خبر دی کوم دی د ګرانو کتونکو زموږ چې کوم ویور دي نو دا ټول په دې باندې نظر مي چې کوم ځای کې څه کېږي د چا څه سرګرمیانې دي کمې پارټۍ او کمې علاقه کې بل مونږ څوک تیز روان دي بل مونږ ووټران مونږ کوم کمپین کوو مونږ ووټران ګورو زړه کې به د هغې بله فیصله وي خو چې مخامخ ورته څوک راشي نو هغه ته امیدوار خفه کوي نه هغه ته دا نه وي چې تا ته ووټ نه در کوم زه مړه به خپل مخه خله دا دی هغه دی دا ورته نه وي
او ته چې بالکل در کوم تعاون وکوم د سره دا یو ښه دی، یو احترام، یو رشته ده. دغه سیاست نظریه عقیده خپل زړه کې سړی ساتي، خو مخامخ امیدوار څوک دا کوي نه، ریجکټ کوي نه، بالکل هغې سره زړونه خفه کېږي. نو دا عوام نوښار عوام چې دي ډېر ښه ذهن دی، ښه دغه استعمالوي، کارډ استعمالوي، بل امیدوار چې دی خفه کوي نه. ګرانو کتونکو، نوښار ډېره زرخیزه سیمه ده. نوښار یو وړوکی غوندې تاریخ به یې درته بیان کړو. نوښار د پاکستان هغه ضلع ده چې دا د خیبر پښتونخوا ګیټ وی دی. یو طرف ته دا خیرآباد نه او د نظامپور طرفونو ته دا وادیانې دي. د بارډر پنجاب سره لګېدلی دی، بل طرف ته زمونږ بارډر کوهاټ سره لګېدلی دی، بل طرف ته زمونږ بارډر پیښور سره لګېدلی دی، اف آر پېښور سره لګېدلی دی چراټ طرف نه، بل طرف ته مونږ چارسدې سره ټچو. خیرآباد نه دی خوا جهانگیرې نه پورې مونږ صوابی سره ټچو. مخکې چې راشي مردان دی، مردان سره ټچو دی، چارسده، مردان، صوابی. نو ډېره لویه خوره وره ضلع ده. دوه سیندونه نوښار کې بهیږي، یو دریا سیند دی، بل دریا کابل دی او دریای کابل. په دې ضلع کې مینس کې مونږ سره قیمتي اوبه دي، دریاب دی. هغه طرف نه د دریای سند اوبه راځي او دې طرف نه د دریای کابل اوبه راځي. په دې نوښار کې ډېر لوی نهرونه دي. دا نوښار ډېر سرسبز و شاداب ځمکې، قیمتي فصلونه، داسې فصلونه چې درې کال کې 3 ځله او 4 ځل 2 ځل دا فصلونه کېږي. دلته کې قیمتي باغات دي، معدنیات قیمتي. د دې ضلعې اهمیت جغرافیایي لحاظ سره که وګورئ نو دا د دې جغرافیایي لحاظ دی، جغرافیایي اهمیت دی. کم طرفونو نه کم طرفونو سره ټچ ضلع ده. دغسې د دې قدرتي وسایل دې سره اهمیت دی. دې کې کوله ده، دې کې کاڼې دی، دې کې شګه ده، بنټونایټ دی، سوفسټون دی، خاوره ده. د دې ځای خښته ټول پاکستان ته سپلای کېږي، د دې خاوره ځي بار ته. نو دا قیمتي مالامال، معدنیاتو نه مالامال ضلع ده او د دې 3 واړه تحصیله دا مالامال دي. دغسې د دې که مذهبي اهمیت ته وګورو، مذهبي اعتبار سره دا د مذهب ګړ دی. دلته کې دارالعلوم حقانیه پرته ده. د دې نه علاوه نورې غټې مدارس دلته جوړ شو. دارالعلوم تحصیل القرآن لویه مدرسه ده، جامعه تحصیل القرآن ده. دلته کې جامعه عثمانیه ده. دغسې دلته کې استانی دي، پیر افمانکی شریف، قاضي اعظم رحمت الله علیه هغه دلته راغلی او د پاکستان جوړېدو تحریک دلته نه چې په دسخط یې وشو نو هغه کامیاب هم شو او اپیل وشو. ریفرنډم کې پیر صاحب دغه وکړو. دا مذهبي اهمیت دی. حضرت کاکا صاحب، بادر بابا، نو دا د اولیاو ځمکه ده، د ډېرو نیکانو خلقو ځمکه ده. سیاسي اهمیت که په دې باندې مونږ نظر واچو نو دلته ډېر لوی سیاسي قائدین او سیاسي لحاظ سره دا جانداره ژوندی ځمکه ده. د ډېر لوی قیادت مونږ له پیدا کړی دی. مونږ که په تیر تاریخ باندې نظر واچو نو دلته کې مولانا عبدالحق مذهبي شخصیت مو، سیاسی مو، پیر افمانکی شریف مذهبي شخصیت مو او سیاسی شخصیت مو. دغسې نور مشران تیر دي. دلته کې قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي پاکستان 3 ځل امیر پاتې شوی، سیاسی مذهبي لحاظ سره ډېره غټ تاریخ لري. د دې ضلع نه نصیر الله بابر صاحب دلته د دې ځای نه وزیر داخله پاتې شوی دی. مضبوط جرنیل مو، د هغې نه پس سیاسي لیډر د دې خاورې بچی و. دغسې مونږ اجمل بابا، اجمل خټک صاحب د دې اکوړي سره د هغه تعلق او سیاسی اعتبار سره ډېر لوی د هغې خپل اهمیت و.
دغسې نور مشران دي دې ضلع کې موجودت که تاسو وګورئ نو سیاسي لحاظ اهمیت سره دا ژوندی ځمکه ده. عوامي نیشنل پارټۍ میا افتخار حسین په دې ضلع کې پروت دی. د پاکستان تحریک انصاف او وزیر دفاع د پاکستان دې ټایم کې پرویز خټک صاحب په دې ضلع کې پروت دی. نور ګران مشران د دې د نمائندګي کوي په پوره دنیا کې، په پوره پاکستان کې. دلته بیوروکریټ ډېر غټ غټ بیوروکریټ جرنیلان هغه خپل خدمات قوم ته وړاندې کوي، ملک دپاره هغوی خپل خدمات دي. دا یو سیاسي نظر و. دلته سیاسي اعتبار دا مونږ چې کمې خبرې وکړي دا ډېرې کمې دي. مذهبي، سیاسي، جغرافیایي لحاظ او نور که د دې باره کې مونږ ووایو نو دا نوښار مالامال دی او هر قسمه دلته کې کارخانې دي غټې غټې دي. دا مختلفو علاقو کې کارخانې د ټوریزم لحاظ سره که تاسو ته ووایو نو دا را روان وخت کې دا چراټ بیلټ، دا نظامپور طرف ته غرونه، دا به را روان وخت کې دا د گلیاتو منظر پیش کوي. په چراټ کې ډېر لوی یو زپ لاین هغه هم جوړ شوی دی او وخت په وخت بار نم خلک راځي، د هغې ټور له راځي. ډېر خشته غرونه دي. د دې ابیاري پکار ده او دې ته توجه پکار ده. نو نوښار به زمونږ دا نوښار د خیرآباد نه والي، د دریای کابل دا پټی، پکې مینځ کې دریاب، ګیر چاپیره چته شنه غرونه، شنه پټي، زرخیزې ځمکې، نهرونه او ښه لوی لوی سړکونه. اهمیت لحاظ سره نو ډېر لوی اهمیت دی د دې ضلع. په دې که موږ خبرې شروع کړو نو دا به نه ختمېږي. تفهیم موږ کم توقع ساتو، کم نوښار عوام دي، ډېر باشعوره دي، جمهوري نظام باندې پوهېږي، ووټ حق کم استعمال باندې ښه طریقې سره پوهېږي. موږ امید ساتو چې د راتلونکي کم الیکشن دی 19 دسمبر باندې یو خو پوره انداز باندې مو هر څوک خپل رای استعمالوي او بل داسې خلک راولي چې د نوښار سیمې سره تعلق وي چې دلته د هوا مو بهتر طور باندې خدمت وکړي. دلته کوم مسایل پاتې دي چې مسایل بهتر طریقې سره دوی سره حل کوي او دوی سره هر ټایم په علاقې کې دوی ته دستیاب وي دلته. نو دا مونږ ټولو دا وسایل چې کارآمد شي. تلو تلو کې به یو خبر او یو ریکویسټ او یو خپله سجیشن د تحصیل امیدوارانو ته ورکو. مونږ خو دا خبرې وکړي، دا یو بیانیه ده، دا ستاسو زمونږ د ټولو مشترکه بیانیه هم کیدی شي. د دې خیرآباد نه والي تر پېښوره پورې چې دا کم بیلټ دی زمونږ، زه به شروع کړم د جهانګیري نه. دا جهانګیري یو ماډل تحصیل جوړېدی شي. دې سره بیچ دی، دې سره ساحل دی، دې سره دریاب دی، دلته شنې اوبه هم دي، دلته خړې اوبه هم دي، دلته غټ غټ پارکونه هم دي، دلته وادیان هم دي. منتخب تحصیل ناظم هغه که هر څوک وي او د هرې پارټۍ وي او د خلکو نور کارونه هم ډېري، خو که د دې ټوریزم لحاظ سره په دې باندې لږه توجه ورکړه. دلته بار نه انویسټران راوستل، د دې دریای کابل په غاړه او د دې خیرآباد نظامپور طرف ته د دې غرونو وادیانو کې د سور پل سره او د کونډ پارک سره دلته ښې ښې هوټلې جوړې کړي، دلته ښه ښه بوټونه شي او دا د سیل لحاظ سره خودکفیله شي او انویسټمنټ وکړي، خلق راولي، حکومت خپل انویسټمنټ وکړي، غټې غټې پارټیانې او غټې غټې هوټلې جوړې شي. نو زما په خیال دا گیټ وے دی او دا لاره ده، دا به ډېر آمدن واله تحصیل جوړ شي. تاسو خبره کوئ دې کې ما د مدنیاتو خبره ونه که صرف ټوریزم باندې که را روان تحصیل ناظم فوکس وکړو. تاسو خبره کم څنګه تاسو وایي ټوریزم دپاره دا علاقه کارآمد کیدی شي کو دا کم تحصیل ناظم راځي او دی دغه اقدامات وکړي. بل ټوریزم هب دا ځکه جوړېدی شي چې کم کوهاټ نه واله تر نظامپور او جهانګیري په کم لارې چې کم جوړې شوي، دا 2 رویه 3 رویه لارې جوړې شي، دا هسې نه دي جوړې. دا کم سی پیک چې کم پروګرام روان دی راتلونکي مستقبل قریب کې دا هغې دپاره ټاکلي شوي دا سړکونه دي. دا سړکونه یې ته جوړ شوي دي. نو دې باندې مو
ډېر غیر ملکیان هم راځي، پاکستان مختلفو تجارتي قافلې به هم په دې باندې راځي. دلته کو دا ټول اقدامات وشي، ښه هوټلې جوړ شي، ښه د کوم دریابونه دي ساحل باندې ښه سپاټ جوړ شي. دا کوم ټورسټ چې دی دا د هغې دپاره ښه بهتر مناسب موقع هم جوړېدی شي. بالکل. دې کې مونږ معدنیات یاد نه کړل، او دا یو مختصر غونتې دغه ورا به شو نوښار ته. د نوښار تحصیل کې څه مواقع دي؟ دلته هم دریای کابل پروت دی، او د دې نوښار د دې پل نه والې تر هغه خیشکو پورې دا ټوله پټۍ وزګاره ده. دلته سرکاري ځمکې هم شته، سرکاري محل وقوع دلته د کنټونمنټ بورډ سره هغه طرف ته د نوښار د خلقو ځمکې دي. دې طرف ته د نوښار تحصیل کې راځي، امانګړ طرف ته او خیشکو طرف ته ډېرې ښې قیمتي ساحل دی، بیچ چې ورته ویلی شي. دا چې په کم ملک کې مو چت هم داسې علاقه وي نو هغه ډېره قیمتي وي. دې کې پکنیک ټوریزم لحاظ سره په دې باندې نظر وکړی شي. دې طرف ته د مانکي غرونه دي جي، دې کې کاکا صاحب بادر بابا دا مذهبي ټوریزم دې ته وایي. که په دې لږ فوکس وشي مذهبي نوعیت سره د دې څومره استانې دي، څومره داسې مذهبي مقامات دي، او د هغې باندې فوکس وشي. په دې غرونو ګلیات دي، دا موږ سره تیار ګلیات دي، مري ده او دغه دی، خو چا پې فوکس نه دی کړی. نو که په دې فوکس وشي را روان وخت کې ډېر کارونه پکې، روډونه پکې جوړ شوي دي، ډېر لوی لوی روډونه. دلته کیډټ کالج جوړ شو، بره کیډټ کالج جوړ شوی دی، ډېر ښې ترقیاتي منصوبې تر اوسه پورې شوي دي. خو را روان تحصیل ناظم به با اختیاره وي، نو که هغه هر څوک او هغه د دې سیند په پټۍ او په دې غرونو او په دې مذهبي ټوریزم لحاظ سره لږ فوکس وکړو، نو ښار تحصیل به دلته کې یو مالداره ترین تحصیل جوړیږي. دغسې مونږ د پبو سیمې ته که وګورو نو ورکې چراټ غرونه پراته دي، ډېر سرسبز و شاداب غرونه دي. ایسر هم دی خواته دریای کابل هم دی، ورسره د زمیندار کاشتکارۍ ډېر لوی او وسیع نیټورک دی کاشتکارۍ باندې. ورکې د خښتو بټۍ دي، زمونږ خاوره خرڅېږي، مطلب د دې تحصیل چې کومه خاوره ده هغې نه خښتې جوړېږي، هغه ټول پاکستان ته سپلای کېږي، اسلام آباد پنجاب کې مختلفو علاقو ته کېږي، د دې صوبې نورو علاقو ته هم کېږي. مشهوره خښته ده، او خښتې سره بیا زمونږ فصلونه باغات دي. دغسې د نوښار تحصیل کې دلته مالټو باغات دي، نو هلته الوچا او ګنی دی، فصلونه دي. زمیندارو باندې که فوکس وشي او لږه نوره توجه ورکړی شوه، چې څنګه مختلفو ځایونو کې دلته مونږ ګورو سولر ټویلې لګېدلي زمیندارو دپاره، دا کاشتکارانو دپاره ډېر لوی اهمیت لري. اوبه د زمیندار دپاره ډېر لوی اهمیت لري، زمیندار په هېڅ هم نه خفه کېږي، خو په اوبو باندې دی جنګونه کړي دي. نو د پبو تحصیل کې دا ټوریزم هم شته، معدنیات هم شته، دغلته کوله ده، کاڼی دی، سوفسټون دی، خاوره ده، شګه ده. دې لپاره که څه پلیننګ را روان منتخب تحصیل ناظمو کی، نو زما په خیال دا د خیر آباد جهانگیري نه والې نوښار او پبو دا تحصیلونه د پاکستان دا مینی کویت شکل ورکولی شي. کویت سره صرف تیل دي او سعودي عرب سره تیل دي، د تیلو په بنیاد باندې هغوی راج کوي. او دلته کې موږ سره هر څه شته، خو که دې باندې پلانینګ وشي او دا کیش کړی شي. دا مونږ دا کوم راتلونکي تحصیل ناظمان دي عوام څوک هم وټاکي، نو هغوی کو بهتر انداز کې دغه شان دی څنګه مونږ وایي دغه شان دی مسایل راوچت کړي، دغه کوم مونږ تجاویز دي دې ته عملي جامه پهناو کړي. نو زه نه غواړم چې یو حکومت هم داسې وي چې هغوی دا نه غواړي چې مونږ دا کوم مسایل دي اجتماعي مسایل دا مونږ حل کړو. شر دا دی چې ماسټر مایند چې کوم دي ذهن سازۍ والا چې هغوی داسې نقشې جوړې کړي حکومت ته مخامخ کېږي. نو حکومت چې دی نو وفاقي حکومت سره مسایل کمې نشته او صوبایي حکومت سره مسایل کمې نشته، وړې وړې مسایل په خپله حل کېږي.
دا مسلې خپل حل کېږي خو چې ته یو روډ میپ کښېدې مخامخ چېرې په دې باندې مو چلېږم دا مسایل به حل کړي. ترقۍ یو لاره باندې اگر چې تر اوسه پورې څومره مشران راغلي دي ډېر ښه کارونه یې کړي. زموږ د خبرې مطلب دا نه دی چې نه یې کړي. د دې اټک نه خیرآباد نه والې کوواټه پورې روډ ووتو داسې روډ جوړ شو چې ته روانې نو ته به وې د پمري او سوات طرف ته چې کوم روډونه جوړ شوي دي هغه شانتې روډ ویو ورکوي. نظامپور کم خوړه علاقه ده دلته چېرې مونږ چونکې ما خپله هغې سیمې سره تعلق دی مونږ تصور نه شو کولی چېرې دلته چې ته ګیس راځي ولې اربونو روپۍ پایي ډېر غټ. اوس کوم وزیر دفاع چې دی هغه بهتر طور باندې خپل ذمهواري پوره کړه او نظامپور څومره لرې علاقې دي هلته خیرآباد نه ګیس خپله نظامپور علاقې ته وړه هر کلي ته ګیس ورسولو حالانکه کنیکشن یا نه دی ورکړی شوی خو پیپ لاین بیچاو شو او څه ځای کې چې دی پاتې دا بیچاویږي نو دا وایي چې دا حکومت چې ختمیږي نو پرویز خان وزیر دفاع وي نو د علاقې عوامو ته ګیس ورسوي. سولر ټویل یې جوړ سولر ټویل مې جوړ کړي ځای په ځای دا ګیس کوم منصوبه چې نظامپور کلي په کلي او د غرونو علاقو ته ورسوله دویم دا دی مونږ دا علاقه چې کوم د ما علاقې سره تعلق هم دی دا ډېر بهترین کار کړی. مونږ دا نه یو چې سیاستدان نو کم سیاستدان دي هرې پارټۍ سره قابل احترام دي هغوی وختاً کارونه کوي چې کم کار مونږ تنقید چې کوو مونږ چې کم تنقید کوو نو مونږ هغوی ښه عوامو دپاره چې کم ښه اقدامات دي هغه به مونږ ستاینه به مونږ کوو. نو مونږ به دغه موږ ټوریزم لحاظ سره چې کومې خبرې مو کې دې کې پلانینګ وشي نو ډېر کامیابۍ سره به روان شي. ګرانو کتونکو سبا پورې به تاسو نه اجازت غواړو دغه ننني خبرونه و اخري کې د مونږ یو عام خبره مو شوه دغسې خبرې به نور هم کوو. خپل چې کوم زمونږ وسایل دي زمونږ د ترقۍ خبرې دي زمونږ ذهن کې دي نو هغه به خپلو ناظمینو سره خپلو مشرانو سره ایم پی ایګانو ایم این ایګانو سره دوی سره به شیر کوو او خپل سجیشن خپل خیالاتو نه به آګاه کوو. کوم کتونکي ویور دي مونږ هغوی هم شکرګزار یو چې دومره ټایم هغوی مونږ ته کښېني مونږ دا خبرې اوري او مونږ د خبرو نه کوم حالات حاضره کوم دغه دي صورتحال د هغې نه ځان به خبروي. جی بالکل. نو اجازت به غواړو سبا به بیا انشاءالله تاسو سره ملاقات کوو. مونږ کوشش کوو اصل کې مونږ کوشش دی چې مونږ ماښام او ماسخوتن ترمنځ دا خبرې کوو خو چونکې هماغه علاقو لرې علاقې دي مونږ هلته نه چې واپسي کوو واپسۍ کې مونږ ټایم ولګي واپسۍ کې راتلو کې زمونږ ټایم ولګي سټوډیو ته چې مونږ رارسولو بیا مونږ ټایم بیا ډېر ناوختی. به هر حال تاسو سره دا خبرې خپلې شیر کول دا ضروري ګڼو. نو فی الحال زه تفهیم الرحمان زه کامران خټک اجازت غواړو. الله په امان.